بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں اصغر علی شاہ اور آئینہ دا کلتور کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین میں آیا ہوں تحصیل کاٹلنگ. یہاں کا نام ہے چل پیرانو بانڈا. آپ لوگوں کے لیے میں اردو پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. کیمرامین صاحب تاسو لږ لانګ لاړ شئ زدي دا ټول حساب کتاب د دې ځای ښیم. السلام علیکم. څنګه دي اکا څنګه ښه دي خیر دی لږ ورو رامخکې شه. ناظرین زه دلته کې راغلی یم تحصیل کاټلنګ او تحصیل کاټلنګ کې بیا دلته کې چیل پیرانو بانډا. ښه روز دا راته ووایه کمرې خو ستاسو ډېرې زیاتې خرابې دي را پرېوتې دي. د دې نه علاوه مطلب دا راته وایي چې ستاسو څه بل کور شته او که نه صرف هم په دې کور کې دا کور خپل دی دا د خپل کور دی. ښه واړه ځاګه دې شته دي ماشومان بچي دې شته دي غټ زامن دې د ګټې وټې شته او دا د والد صاحب دی. دا راته ووایي دا ګاډی چې ولاړ دی دا خو هر څنګه چې وي هغه خپل ګاډی نه دی که خرګاډی وي که نه خو د ډېر څه نه په هغه خبرې په غټو گاڑو باندې مونږ د قبول دی کنه. دا راته وایي چې په دې باندې ته ځان مزدوري کوې په دې سبزي خرڅو به شکر دی او 1500 روپۍ دی پکې پاتې. ماشاءالله ماشاءالله. دا ګوره الله پاک تعالی یو همت تر کړی دی چې په دې کې ته سبزي ګرځې او خپل پلار صاحب خپل وړو لپاره کې ګټه وټه کې. روغ مې دا راته وایي چې په 1500 روپۍ کې خو کمرې خو نه جوړېږي نه که نه جي وسیله خرچې مرچې اوس دا دې 15 مرض ده او شپږمه خو موږ چا خبر نه دی اغستی و تاسو لاسته ناسته ولاړه کوم دی کوئ. کیمرامین صاحب تاسو راشئ دا کمره دې ته وښایي تاسو راشئ لږه تاسو ناسته ولاړه کوم دی کوئ. یار دا خو ډېر حالات بس دلته دې خواته یو کور دی چې د ګاونډیانو ښه راشه کاکا راشه دې خوا دا سامان وي راشه دې خوا راشه شکر دی دا ډبل بیټ یې نیم و سمات او ګوټ خو طریقه م د دې کوټې نه لکه بهر کړې بیا ورپسې د دې خطر هم وه خو دا دې لکه رامنې کړه که نه دا دې کڼی رامنې کړی رامنې کړه نو خدای پاک د دې سره غټ خیر کړی دی لکه ماشومان هر څه درلو هر څه موږ کاکا دا ستاسو زوی دی دا زما زوی دی. دا کمرې دغه شان نه مخکې نه دا کچا وي څنګه چې تاسو په دې چې موږ راغلي د دې په 450 کالو لکه اول په ډېرۍ کې وو هلته م کور و که نه خو هغه دا خپل دی او هغه جي پردی اولاد ښه د ده نه علاوه بل ستاسو د ګټې وټې بل او بل شتې د هغه دا کوټګۍ د خوا بیل شوی دی بیا شوی دی لکه دې تاسو سره پاتې کېږي دی ما او دی بس لکه یو دی او دا دوه کوټګۍ دي نو ښه خو د سره دی که نه خیال دې ساتي خدای دې ورله قدر او قیمت ورکړي دواړو له خو دغه د اړي درو 400 روپۍ هغه بل هم 15 د ده شپږ بچي دي ماشاءالله شپږ بچي دي دی ورله شپږ بچي ورکړي که نه او خدای دې هغه رزق سر ته رسوي لکه بلکل بلکل. ښه کاکا جان دا راته ووایه که نه چې په دې کمره خو به زه یم چې کم هم راځي چې د خپل لکه هغه کټ پوزې پرې راچې او غوړاسکې پرې راچې خاوره پرې راچې هم 500 روپۍ لګي او ورورجان چې کوم دی نه د ګاډۍ کار کوي په دې کې سبزي خرڅوي نو آیا دا به بس په دې کې تاسو وکړی شئ؟ نه کېږي اکثر ما څه ریډوان یا څه شی به مې لږ جوړو د هغې نه م پرېوتم هلکه که نه څه ریډو مې او دا خوا کې چې کومه کمره ده دا هم په ختمه ده زما په خیال دا تا ونه لیده به دا د نیمۍ ته را رسېدلې اوس به یې دننه دا ښه دا هم پرېوت. ښه تاسو اوس د شپې ملاسته لکه تاسو اوده کېږئ یو دلته کې کور دی او یو د دې سر ته دغه دی چې ماما مو دی جي ماما کار وده کېږي او نو دا کور بس دی لکه دغه او بیا دغلته بیټک دی نو بیا چې لکه څه ګډه یا څه شي نو بیا هلته کې هغوی چې درته ځو لکه. ښه کاکا جان ستاسو سپینو ډکو خاطر د وجې نه مونږ دلته کې راغلو د الله د رضا دپاره او ستاسو سپین ږیرې مونږ وایي چې یاره دا کاکا مونږ ته هم دعا وکړي خپلو هغه بچیانو ته هم دعا وکړي لکه کم خلک چې په پاکستان کې دي او هغه د نوم او د ناموس لپاره د بل سره لاس امداد کړي مونږ وایو که چېرې دا آواز دوی ته ور مخې ته کړو تاسو سره څوک لاس مدد وکړي تاسو هغه خبره ګاډي تاسو نه غواړئ بنګلې تاسو نه غواړئ خو تاسو چې به صرف وړاسکې پرې راواچو چې ځان یو وړه کمرګۍ راښکو بس په عزت کې پکې ناست یو سنګي مرمر پکې لګول نه غواړو کوټې هغه په بټونو باندې چې بندېږي هغه لګول نه غواړو چې د غریبیت در غریبۍ څونه کاکا تاسو د خپلو بچیانو ته ووایئ چې تاسو سره څه لاس امداد وکړي آیا داسې څوک وي او دې ځای ته راتلل غواړي سره موبایل نمبر څه دی
0311 9178 353. دا د نمبر د پسکرین هم راځي دا دمغه مینوال به راځي تاسو سره به رابطمږي دلته کې به راځي که داسې څوک وي چې نغد یې نه درکوي راشي تاسو سره دا کمره جوړوي ښکلې خبره ده که څوک راشي چېرې غوړاسکې راوړم لرګی راوړم خاور راوړم ټرالي راوړم یو مزدور درته درکومه ښکلې خبره ده مونږ د چا نه دا نه غواړو چې یاره پیسې دې تاسو سره درکړي مونږ چې تاسو ته کمره آباده شي څنګه دیوالي نه خو بارانونه بله شپه باران ته دغسې اورېدو راوړېدو کله یاره څه کله څوک خوب نه شي او څه خو خدای ټولو وړو ته خیر کړي یاره کاکا زما خبرې لګې جټې غونډه کېدي که نه دې پښتنو ته په خپلې ووایه که ستا چاته ومني زمونږ خو مشکل ده خو که ستاسو چاته ومني نه زمونږ خو مني ولې چې زیاته لکه د الله دغه شکرګزار یو که نه چې څوک پکې مړه رامړه نه دي دغه دي او نور که څه امداد وي نو بغیر د امداد نه دا زمونږ کوټې نه موږ جوړولی شو که د خټه ده خو نه د خټې هغه ریړم چې کوم دی د چا په شانتې شپېتو روپو دغه 40 دغه ته رسېدلې ده 300 ته که نه ریړه لږه خاوره پکې راځي لکه او نو زمونږ 50 زور زیاتې هم نشته خو دغه حالات هم دی او دغه حساب کتاب مو دی او خدای تاسو سره هم ښه وکړي ستاسو دا کړاو دې خدای په ځای ولګوي او الله مو د جنتونو مالکان که چې تاسو زمونږ دې غریبۍ کې دې ځای ته راغلی نو دا ډېره ډېره مهرباني دي ستاسو د دې خبرې دا صرف د دقې دعا دپاره ګرځم صرف د دقې یوې دعا دپاره اسلام شاه صاحب کیمره مې لږ لاند کا کیمره لږ لاند کا کتونکو زمونږ الفاظ زمونږ خبرې چې کومې لږې جټانه وي ځکه چې صحافي یم نه تعلیم مشته دی نه او ټوټه پوټه خبرې چې لکه په اجره جومات کې کوم زده کړي بس هغه تاسو ته په دې سکرین باندې کو صرف دونه پوهېږو چې یاره کیمره راوالو یو کورنۍ له وشو د هغوی اواز تاسو ته په دې شیشه کېدو و یاره چې تاسو دوی سره په خپل رابطو کې د ورور نمبر هم په شیشه باندې راځي که څوک د دې علاقې د تحصیل کاټلنګ نه نامي ګرامي خلک وي نامي ګرامي شخصیت وي او هغه پیسې په بل ځای کې استعمالي ده ستاسو ګاونډیان په تاسو یې حق دی ړمبې حق د ګاونډي دی بعد کې بیا نور دی نو زه یم تاسو د دوی سره رابطه وکړئ او راشئ که کمره ورته جوړوئ که نغد یې ورکوئ که هر بورې سیمنټ بیلچه څه ورته کوئ هغه تاسو مرضي ده نو نمبر راځي تاسو په خپله باندې رابطه وکړئ ناظرین यहाँ पर आया सूरत हाल कुछ ऐसे कि बारिशों में इन बुजुर्ग से मैंने पूछा इनका कमरा गिरा हुआ था तो ये अभी मैंने भाई से पूछा ये करते हैं चेंगची जो आटो है ये चलाते इसमें टमाटर प्याज सब्जियां वगैरह बेचते तो भाई कहते हैं कि हम 300, 400, 500, 600 रुपये दिन का कमाते उस पर अपना गुजारा करते लेकिन यहाँ पर कमरा गिरे हुए हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम ये बनाएं तो भाई से मैंने पूछा क्या करना चाहिए आपके लिए कहते कि कोई अल्लाह वाले इंसान हो इस पे इतना खर्चा नहीं आते मेरे ख्याल में अगर कच्चा सा हम इनके लिए बनाए 50,000 तक इस पे खर्चा आते तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हम नाम और नमूज के लिए दूसरों को देते पैसे तो इन पैसों को यहाँ पर इस्तेमाल करें अगर कोई है अल्लाह वाले इंसान कहते कि मैं पैसे नहीं भेजना चाहता इनके लिए मैं सीमेंट भेजना चाहता हूँ अच्छी बात है कोई कहते कि नहीं मैं इनके लिए छत वगैरह भेजना चाहता हूँ फिर भी अच्छी बात है हमें पैसों की जरूरत नहीं हमें इनके लिए कमरा बनाना है आप लोग खुद हमारे साथ आइए यहाँ पर और इनके लिए एक कमरा बनाए ताकि ये बाप बेटा यहाँ पर अपनी इज्जत से यहाँ पर जिंदगी गुजारे हमारी वो बहन वो आप लोगों को दुआएं दे क्योंकि रमजान शरीफ पे नजदीक आने वाला है तो इंशाल्लाह बुजुर्गों की दुआ लेना हमारे लिए बहुत मुफीद है बहुत बेहतर है हम अपने लिए आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए जिंदगी वो है कि वो दूसरों की काम आए हैवान तो जिंदगी गुजारते वो तो उनकी अलग जिंदगी है हमें हैवानों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी तो अब तक के लिए इतना ही अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज।